بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ناول خو زه د خپل زموږ شاعران ملګري ادیبان څومره هم چې د پروګرام دپاره راغلي دي شکریه ادا کوم. د پښتونخوا ریډیو دا روایت دی چې د اختر په 3 ورځ باندې یو مشاعره ارګنایز کوي. په هغې مشاعره کې د پښتونخوا د سیمې سره تعلق لرونکي ښه شاعران ادیبان حصه اخلي او زه ټول ناول خدای شکرګزار یم چې هغې موږ دپاره ټایم وباسو او د ولس سره اختر مناولو یو طریقه هم دا موږ ګڼو. دویمه خبره دا چې دا زموږ د پښتونخوا ریډیو چې څومره هم ټرانسمیشن دی زموږ کوشش دا وي چې موږ صرف د یو اړخ باندې کار نه کوو. لکه اکثر خلکو ذهن کې دا سوالات راځي چې د پروګرامونو د ترتیب حواله سره اکثر خبره کوي. نو زموږ دا کوشش وي چې موږ معاشرتي مسایلو باندې خبرې وکړو او بنیادي طور باندې د حکومت او د عوام ترمنځ د یو پل کردار ادا کړو چې څنګه د عوامو څه مسایل دي یا څه داسې خبرې دي څه مطالبې دي هغه موږ حکومت ته ورسوو او د حکومت چې کوم خبرې دي خصوصي توګه باندې د کرونا حوالې سره پښتونخوا ریډیو ډېر زبردست کردار ادا کړی دی چې د ګورنمنټ هغه میسیج یې خلکو ته رسولی دی. نو یو خو زموږ دغه هم ډېر غټ کوشش وي. بل دې سره سره موږ د زنانو په مسایلو حوالې سره معاشرتي مسایلو حوالې سره موږ سره چې کوم علما کرام دي هغې ډېر زبردست کردار ادا کړی دی. نو زموږ کوشش دا وي چې زیات نه زیات اویرنس پروګرامونه وکړو انفارمیشن ریلیټډ پروګرامونه وکړو چونکې دا ریډیو بنیادي طور باندې د ډایرکټریټ جنرال انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشن انډر کار کوي او هغه کوشش دا وي چې ښه نه ښه معیاري پروګرامونه پیش کړي شي عوامو ته او بل هغې کې د دې خبرو ډېر زیات خیال وساتلی شي چې زموږ کوم یوت دی د هغې حوالې سره پکې پروګرامونه وي. نو دې ټولو باندې موږ کوشش کوو او پښتونخوا ریډیو چونکې د کرونا په وجه بعضې اکټیویټیز کې لږ ورته کې ډېرې راځي نو زموږ یو بل کوشش هم دی چې موږ دلته کې پښتونخوا او مردان سیمې سره تعلق لرونکي چې کوم داسې خلک دي چې هغې د عوامو دپاره پبلک دپاره یا داسې یو فیلډ کې اچیومنټ کړی دی هغه موږ راوغواړو هغه یو ریکګنیشن ورکړو او هغه دپاره سپیشل یو ډیډیکیټډ پروګرام هم موږ شروع کوو او هغې کې زموږ کوشش دا دی چې موږ د یوت ډپارټمنټ سره او د ډسټرکټ ایډمنسټریشن سره په هغې کې خبرې اترې وکړو او هغې دپاره داسې څه انعام او څه خاص ایوارډ یو سلسله هم شروع کوو. پښتونخوا ریډیو دا هم کوشش دی چې څومره هم زموږ یوت دی نوې کسان دي نوې پریزنټرز دي نوې آرجز دي هغې ته موقع ورکړو هغې راشي هغې دلته لرنینګ وکړي. زموږ یونیورسټۍ سره هم اکثر چې کوم سټوډنټس دي هغې راځي دلته کې باقاعده یې ټریننګ میلاویږي هغې ته یو پلیټفارم میلاویږي. نو دې کې یو خبره دا ده چې زموږ چې کوم سینیر آرجز دي پریزنټرز دي هغې هم دا کوشش کوي چې موږ ته کوم جونیر پریزنټر راځي دي فیلډ ته کوم خلک راځي هغې ته پراپر ټریننګ ورکړو او شاید چې پښتونخوا ریډیو دې کې یو ډېر اهم کردار ادا کړی دی چې ډېر زیات نویو خلکو ته یې موقع ورکړې ده اوس هم ورکوي. دې نه علاوه پبلک ته به دا خبره کول غواړو چې کو پبلک دا ریډیو چې دی دا د پبلک ریډیو دی د دې یو کس یا د یو خاص ادارې نه دی دا د پبلک ریډیو دی. نو پبلک ته پکار دا دی چې کوم ځای کې هم هغې ګوري چې موږ سره ښه داسې پروګرام کې داسې څه امپرومنټ ګنجایش پکار وي یا یو ځای کې د هغې څه ښه تجویز وي نو هغه موږ سره رابطه کولی شي. موږ پوره کوشش کوو چې د پروګرامونو کې امپرومنټ راولو هغې دپاره دی زموږ ټلیفون لاین هم استعمالولی شي موږ ته ایمیل هم کولی شي موږ ته خط هم رالېږلی شي د پروډوسر په نوم باندې. نو هغې حوالې سره موږ کوشش کوو اکثر موږ ته ډېر خلک تجاویز راولېږي خطوط راولېږي خطونو کې راته داسې د امپرومنټ حوالې سره خبرې وکړي. د پښتونخوا ریډیو د انتظامي د طرفه تاسو هر ټایم راتلی شئ د پروګرامونو حوالې سره وزټ هم کولی شئ خپل تجاویز هم راکولی شئ تاسو دپاره دا دروازې هر ټایم کلو دي او خپل خیال ساتئ د کرونا SOPs حوالې سره خپل پوره عمل کوئ.